نو بیا الته فرض او واجبو کې د کې کوتاهی راځي نو دی لجته حاجی سړی د پاره الته دلته نه حالته د نهم ذی الحجې روزه نه دی نیسل پکار. بیا په کال کې 15 ورځې روزه چې دی دا حرام دی. په کال کې 15 ورځې روزه حرام دی نه به نیسي. یو د کم اختر په ورځ باندې دا د میلمستیا ورځ وي الله تعالی په دې ورځ به څوک روزه نه نیسي حرام کار دی که چا ونیسله. او سلور ورځې چې دی هغه د لوی اختر اولنۍ ورځې نه واله تر څلورمې ورځې پورې دا سلور ورځې روزې چې دی دا الله له طرفه میلمستیا دی. د ټوټل د 15 ورځو ته ایام نهي وایي په دې ورځو کې به څوک روزې نه نیسي. د کم اختر په ورځ او د لوی اختر اولنۍ نه واله تر څلورمې ورځې پورې دا سلور ورځې روزه چې دی دا منع دی په شریعت کې څوک پې نه نیسي. زمونږ خلک چې قرباني کوي دا یوه غلط فهمي له ذهن نه وباسئ. مونږ خلک وایي یاره ما نن روژه دی اختر په ورځې باندې روژه مې دی او د اختر په غوښې به ماتومه. روژه خو نیسلی کېږي له شپې نه او روژه ماتېږي په ماښام کې. نو ته څنګه روژه په ورځ کې ماتوې په 9 بجې ماتوې یا په 8 بجې یا په 10 بجې یا په 11 بجې چې تا ته غوښه میلاو شو. دا روژه نه دې ته روژې نوم ورکول هم ګناه دی. دا سنت دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت مبارک سو چې کم اختر په ورځ باندې 3 یا 15 یا 9 کجورې به وخوړلې بیا به اختر مونځ ته تشریف وړلو. او د لوی اختر په ورځ به نبی علیه السلام څه نه خوړل. کله به چې اختر قرباني وکړه نو قربانۍ په غوښې سره به اول خوراک شروع کولو. دا بیا نه وی چې ما روژه دی او تاسو هم روژه نیسئ. نه دا په کتابو کې شته چې خلکو ته وایي چې دا روژه دی او ته به وایي چې زه اختر په غوښې باندې ماتم. نه دا روژه نه دی سنت طریقه دا دی که تا ته غوښه میلاو نه شي که نه او اختر مونځ دې وکړو کور ته لاړ شه چای وڅښه بیا به دې هم په سنت باندې عمل وشي. ضروري دی چې ته به تر 12 بجې غوښې ته ناست وي تا ته به څوک غوښه راوړي. دا یو غلط خلکو مقصد دا دی چې مسله یې اخیستې ده او جوړه کړې ده له ځان نه. سنت طریقه دا دی لوی اختر په ورځې اختر مونځ نه بعد خوراک کول دی. کم اختر په ورځې اختر مونځ نه مخکې خوراک کول پکار دی. دا سنت دی. ما عزتمندو نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ذی الحجې په میاشت کې الله رب کریم په نس باندې له قربانی کولو نه بل غټ عمل نشته دی. قربانی نه بل غټ عمل نشته دی. فرمای وستا لرا د زناور په یو وخت باندې ایوه نیکی ده. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم حضرت بی بی عائشہ حضرت بی بی فاطمه رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمایل بچی ورشه قربانی دی کیږي خپل قربانی خواته ودرېږه. وی ولې بابا؟ وی ورشه بچی خپل قربانی خواته ودرېږه د زناور اولنۍ کتره چې چاړه په باندې راکاږي اولنۍ کتره په ځمکې باندې ځمکې ته لا نه وي رسېدلی چې کوم انسان قربانی کوي الله یې د ټول ګناهونه معاف کړي. څومره فضیلت دی چې زناور اولنۍ کتره چې ته دا چوړکۍ پې راکاږي اولنۍ کتره لا په ځمکه باندې نه وي لګېدلې چې رب کریم تا له ګناه نه پاک وګرځوي. دومره غټ فضیلت دی. نو په کار دی چې سړی ورته ودرېږي او ښه طریقه دا دی چې سړی په خپل لاس باندې وکړي. دا ښه طریقه دی. بهرحال په دې ورځو کې قرباني ډېر غټ فضیلت دی. خو زموږ مسلمانو کې په دې معامله کې هم عمر تیر شو خو ډېر شی غلطیانې دي. مثلا یوه غلطي دا دی چې په ټول کور باندې یو زناور والی او یاره مونږ خو یوه قرباني کوو. زناور یې هم واخیستلو او 9 ایسې دي پکې او دوی یوه ایسه ورکړه نو دا یو له طرفه وشو دا ټولو له طرفه ونه شو. یاد وساتئ نن سبا وخت کې چا سره یوه توله سره زر وي سره وي او 10,000 15,000 20,000 روپۍ هم داسې ورسره پرتې وي چې په کار مې نه دي خو چې په کار مې راشي بیا به استعمالوم نو په هغه باندې هم قرباني شته دی. دا 7.5 تولې چې دي دا په اخ صورت کې دي چې نه بل روپۍ وي ورسره نه بل یو شیز وي ورسره په اخ صورت کې بیا 7.5 تولې دي. او که چا سره
چا سره 2 تولې یا 3 تولې سره وي او 1 توله یا 2 تولې سپین وي نو دا سره چې دی دا به هم د سپینو قیمت ته راوړي او بیا هم قرباني شته پې باندې ولې چې د سره 2 اجناس یو ځای شو نو چې کله هم د سره 2 جنسونه 2 شیزونه یو ځای شي او هغې قیمت 52 تولې چاندي ته رسي نو بیا په دغه انسان باندې زکات هم شته دی او په دغه انسان قرباني هم شته دی چې 2 شیزونه سره یو ځای شي مثال کے طور پر یو طرف ته 10,000 روپۍ دي او بل طرف ته 1 توله کالای دی نو دا کالای چې دی دا به روپو تر ووړي نو دا 52 تولې چاندي قیمت ته رسي نو قرباني شته پې باندې نو قرباني شته پې باندې زمونږ اکثر چې دی زنانه په دې معامله کې قربانۍ نه محرومې وي یاد وساتئ هغوی ته هم دا مسله کوئ چې قرباني خامخه بل قرباني یو خپل برکت دی نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم په کل ژوند کې چېرته زکات نه دی ادا کړی نبی علیه السلام په کل زندګۍ کې زکات نه دی ورکړی ولې چې زکات د مال خیره دی او انبیاء علیهم السلام خو مال جمع کوي نو خیره به د کومې خوا نه راځي مال جمع کوي نو دا خیره به د کومې خوا نه راځي نو دې لجته نبی علیه السلام په کل ژوند کې چېرته زکات نه دی ورکړی خو الله محبوب به هر کال ته 2 قربانیانې کولې 2 قربانۍ به الله محبوب کولې 2 اکثر به نبی علیه السلام د تور نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل داسې زناور علی چې هم په تیاره کې کینی په تیاره کې ګرځي په تیاره کې کینی په تیاره کې ګرځي او په تیاره کې سملی چا تپوس وکړو چې قربان دی نه څه مطلب دی وایي مطلب دا دی چې داسې پیسه علی د بیزیل جنس نه چې کم مذکر وي داسې علی چې هغه رنگ هم تور وي رنگ هم تور وي رنگ او په تیاره کې ځي مطلب دا د چې خپې هم تورې وي او په تیاره کې ګوري مطلب دا دی چې سترګې هم تورې وي نو دا سنت دی په دې کې بیا په دې کې خسی چې کم وي هغه هم سنت دی ډېر خلک وایي په خسی قرباني نه کې په خسی خو قرباني ډېره ښه کېږي خسی زناور چې دی هغه خو اولاد دی ولې چې هغه په بدن باندې غوښه زیاتوي هغه شهوت چې وي ختم شوی وي بهر حال ما عزتمندو نو کور کې چې څومره کسان دې مقدار باندې برابر وي نو په دې ټولو باندې قرباني شته دی په کار دی چې قرباني خامخا کوي او دې سره رزق زیاتیږي دې سره کمیږي نه دې سره رزق زیاتیږي الله دې سره رزق زیاتی اول خو ته خپله سوچ وکړه چې غوا په ملا باندې لاس کېږدې یا د بیزې په ملا باندې لاس کېږدې یا د ګټ په ملا باندې لاس کېږدې دا تا لاس لاندې چې څومره ویښته راشي دا به ونه شمارې دا به ونه شمارې نو چې ته دا نشې شمارلی ته سوچ وکړه چې تا ته الله یوې قربانۍ باندې څومره نیکیانې عطا کوي مونږ مسلمان 40,000 50,000 1 लाख 2 लाख روپو پورې خلک موبایلونه ګرځي زمونږ په دې معاشره کې په دې سوسایټۍ کې تر 2 लाख پورې خلکو سره موبایلونه شته دي خو چې کله قرباني خبر راشي یاره وایي نه خو ما کاروبار شته او نه مې بل څه شته نو داسې سړي نه زه تپوس کوم چې د سره دا 2 लाख روپو موبایل له کومې خوا نه راغی چې نه د کاروبار شته نه د بل څه شته حالانکه قربانۍ باندې څومره راځي زیات نه زیات 100,000 روپۍ په قربانۍ باندې راځي دا لازمي نه ده چې ته به د 2 लाख زناور علی نه دومره والا چې تا هغه ثواب په باندې ځای شي ولې چې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الله په نس باندې د 10 ورځو کې د قربانۍ کولو نه بل غټ عبادت نشته دی لوړو نه غټ عبادت دا دی بیا څوک قرباني نشي کولی هغوی خلکو ته به الله د قربانۍ ثواب ورکوي چې دا عمل وکړي درته بیانوم او چې کم خلک قرباني کوي هغوی دپاره سنت دا دی څه سنت دی سنت دا دی چې 29 یا 30 ذوالقعده 29 یا 30 ذوالقعده انن 24 ته مخته پس شماره 29 یا 30 ذوالقعده تخپل ویخته کټ کی خپل نوکان کټ کی دین بعد دا 10 ورځې تر قربانۍ پورې بدای خپل ویخته او خپل نوکان نه کټ کوي دا فرض نه دی دا عمل دا واجب نه دی چې څوک قرباني کوي هغوی دپاره دا سنت دی
الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم دا طریقه مبارکه وا چې ذوالقعدې په آخرنی تاریخ باندې به خپل نوکان او خپل ویښته مبارک کټ کړل بیا ذوالحجې اولنی نواله تر لسمې ورځې قربانۍ پورې بیا خپل ویښتو او نوکانو ته سنوي دا سنت دی او چې څوک قرباني نه کوي او په دغه سنت باندې عمل وکي نو هغه انسان ته به الله رب کریم د قرباني کولو ثواب ورعطا کړي هغوی دپاره هم دا طریقه دی چې هغه دې هم وکړي ذوالقعدې دېرشم تاریخ ته یعنی ذوالحجې 1 تاریخ نه مخکې چې څوک خپل نوکان او ویښته کټ کړي او په دې 10 ورځو کې د قربانۍ نه مخکې چېرته کټ نه کړي نو دی به د دې ثواب مستحق وګرځېږي نو په کار دی چې مونږ دا ثوابونه په دې میاشتې کې حاصل کړو غفلت نه کوو ویښ کوزان په دې میاشتې کې روجې هم ونیسو او یو تر بله مسلمانو خیرخواهي هم کوو او په قربانۍ کې مونږ سترګې نه پټوو په کار دی چې چا باندې لازمي وي چې هغه یې وکړي افضله طریقه دا دی نبی علیه السلام به یوه قرباني خپل ځان دپاره کوله یوه بیا خپل امت دپاره کوله بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنه راوغوښتلو وایي ما نه بعد به ته 2 قربانیانې کړه یوه به ځان دپاره کړه یوه به ما امت دپاره کړه ښه طریقه دا دی غټ څاروی والا 9 حصې دي پکې که اوښ دی که غوا دی که میښه دی 9 حصې دي پکې یوه د خپل ځان کا یوه د کور والو کا یوه د مور کا یوه د پلار کا څلور دی دا شوې 5مه حصه د نبی علیه السلام امت کا پکې 6مه حصه د نبی علیه السلام کا پکې او 9مه حصه چې دی هغه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په نوم باندې کا یا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په نوم باندې کا یا کم پیر صاحب نه چې تا بیعت کړی دی په کومې سلسله کې چې تا بیعت کړی دی د هغه په نوم باندې قرباني وکړه نو دې سره رزق هم زیاتېږي او مقصد دا ده چې تا ته کم اجر دی الله رب کریم به هغه اجر هم پوره درته عطا کړي بیا پاته شوه غوښې چې کوم هغه دی هغه لازمي نه دی ټوله غوښه یو ځای کا په 3 حصو کې تقسیم کا یوه خپل کور دپاره یوه رشتهدارانو دپاره یوه فقرا او مسکینانو دپاره دا نه چې نبی علیه السلام په نوم باندې یا د بل چا په نوم د کومه قرباني وکړه هغه به ورسته ټوله صدقه کړه صدقه کول پکې لازمي نه دي ټوله یو ځای کا بیا په 3 حصو کې تقسیم کا یوه خپل کور دپاره یوه خپلو خپلوانو دپاره او یوه فقراو دپاره په دې طریقې سره کول پکار دي ثوابونه مقصد دا دی چې سړی سو زیات کی دا نه دی چې ته اوس مثال کې طور پر یو سړي سره شوې په 3 کسه باندې 2 لکو څاروی واخیستو خو ټیک دی خو که چېرته ته په 50-60 هزار روپۍ باندې ځان لوالې او 9 حصې پکې وکړې نو دا هغه 2 لکو والنه غوره دی ولې چې په دې کې تا ځان له 9 حصې کړې نو چې 9 حصې دې کړې نو ته دا ټول پکې شاملولی شي مور او پلار دې هم پکې شامل کړو هغه دې هم راضي کړو او نبی علیه الصلاة والسلام په نوم دې هم وکړه د امتي کېدو حق ته ادا کړو بیا د امت په نوم وکړه نو دا د امت سره د غمخواري اظهار وکړو دا د هم ثواب پیدا کړو کېدی شي الله ستا نیت ته ګوري نبی علیه السلام اولنی امتی نه راواخله تر اخرني امتی پورې چې څومره امتیان وي د دوی په برابرتیا سره الله تعالی ته نیکیانې عطا کړي نو په دې طریقې سره کول پکار دي مالک کریم دې موږ ته عمل توفیق نصیب کړي وما علینا الا البلاغ